29 مئی د مورنو ژبو نړیواله ورځ شخصي سکول خیبر ایجوکیشن اکیډمي بریکوټ کې د مورنۍ ژبې پښتو په حواله د دستور تابع کړی شو. دغه غونډه کې د پښتو ژبې نوموړي شاعرانو، ادیبانو، استادانو، د سکول ماشومانو د تحصیل بریکوټ انتظامیه هم شرکت کړو. د پروګرام ستر میلمه د پښتو ژبې لوی ادیب او شاعر محمد پرویز شاهینو. راغلی میلمنو د پښتو ژبې په اهمیت او په تاریخ رڼا واچوله او د خیبر ایجوکیشن اکیډمي د دغه کاوش ستاینه هم وکړه. د سکول ماشومانو د خپل نظمونو، ټیبلو او تقریرونو په ذریعہ د محفل نه داد وصول کړو. نن چې کوم پروګرام وشو د پښتو نړیوالې ژبې په حواله سره، نو یقینا چې خیبر ایجوکیشن اکیډمي چې ده نو دوی د پښتو ډیره نمایندګي کوي او وخت په وخت باندې د پښتو پروګرامونه کوي. نو بله خبره دا چې دوی په دې خپل نصاب کې هم لکه پښتو چې دی نو هغه د وړو ته ښایي، هغو لیک، د هغې لوست او د هغې دغه شان مونږ ټولو پښتنو له دا پکار دي چې دا زمونږ پښتو ژبه چې دا زمونږ مورنۍ ژبه ده، مونږ دې سره مینه وکړو او دا مونږ په داسې طریقه باندې د خلکو باندې زده کړو. اصل خبره پښتو زده کول دي. نو لکه یو وربلې خبره ده په ژبه سره ویل، یو چې دی نو په لیک لوست سره ده. نو زمونږ چې زیاته کمزوري نن سبا په معاشره کې ده نو هغه د پښتو په لیک لوست باندې ده. نو پکار دا ده چې دا ستاسو په وساطت سره مونږ دغه ته هم د اپیل وکړو د حکمران ته چې هغه د پښتو په حواله باندې په نصاب کې پښتو شامله کړي. زه خو لکه ډېر زیات خوشحاله یم. د ډایرکټر صاحب مننه کوم، د پرنسپل صاحب، د استادانو. په اکثرو سکولونو کې لیکل دي چې یہاں پښتو بولنا منع ہے. نو موږ هغه جنګ کوو او سوالونه حکومت ته کوو، درخواستونه کوو چېرې چې دا خو د لسو کړو خلکو ژبه ده، دا څنګه ورک کوئ؟ دا خو به داسې ورکه شي. او دوی له ځانه لګېدلي دي او دونه لوی قدم یې اخیستی. دا خو د ډېرې ستاینې وړ کار یې کړی دی. بیا هغه بچي خپل سټوډنټان هغه یې څونه ښکلي تربیه کړي دي چې هغې ټولې خبرې په پښتو کې کولې، که چا نظم وي او که چا تقریر کوه او که چا هر څه چې کول هغه ټول په پښتو کې. بیا هغه پرنسپل صاحب خبرې او د ډایرکټر صاحب خبرې د ټولو هغه په پښتو کې وي. ملګري شاعران او ادیبان چې راغلي هغه خو به خود پښتو وي. د هغو خو کار دا دی که نه، د هغې وجه دا ده چې صاحب ژبه یوازې په ویلو نه پاتې کېږي ژوندی. نن جی 29 مئی چې کوم ده دا د پښتو ژبې نړیواله ورځ ده او په دې حواله سره ماشومانانو ته پوهه ورکول او هغوی د پښتو ژبې او د هغې د اهمیت نه خبرولو دپاره موږ دا یو پروګرام سکول کې منعقد کړی چې دې ته پرویز شاهین صاحب او افګار صاحب او دا میلمانه موږ راغوښتي وو چېرې دوی هم ماشومانانو ته په دغې حواله سره څه خبرې وکړي او هغوی کې دا شعور پیدا شي. د سکول انتظامیې لخوا راغلي میلمنو کې اعزازي شیلډ هم تقسیم کړی شو. نړۍ د نورو ژبو زده کړه ضروري ده، خو ولې خپله مورنۍ ژبه زموږ په ژوند کې لوی اهمیت لري. پښتو ژبه یو لوی تاریخ لري، خو ولې ضرورت د دې امر دی چې د خیبر سکول په رنګ نورې تعلیمي ادارې هم د خپل سکول په ماشومانو د پښتو ژبې په اهمیت کار وکړي. مظفر شاه، MP نیوز، بریکوټ، سوات.